أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ دا مدنی سورت تے او دے کی 120 آیاتون دی او 16 بدے کی رکوگانی دی مدنی صورتونو کې دا اخیری صورت ته بلکې تر دې پورې چې بعضی حضرات وایي چې دا بالکل اخیری صورت ځکه مسند احمد کې د حضرت عبدالله بن عمر او د اسماء بنت یزید رضی الله عنهما منقول دي هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حجۃ الوداع په سفر باندې او په غضبه اوخه باندې ناسو او د سوره مائده نزول شروع شو نو چې کله د قران مجید نزول شروع شو نو اوخه برداشت اون لرو اوخه کین استلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخه نخکته راکوس شو او د سوره مائده آیاتونه نازل شو نو سوره مائده دا اخیری سورت دی اگر چې مکمل اخیری نه دی خو په اخره کې نازل شوی دی ځکه د دین ورستو اتیا ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دنیا نه رحلت فرمایلی دی پرده فرمایلی اتیا ورځې نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند دیو اتیا ورځې پس بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی دی ځکه چې د دې سوره مائده بعضی حصہ چې کوم دی د حجۃ الوداع په موقع په سفر کې نازله شوی ده بعضی د فتح مکه په سفر کې نازله شوی ده او بعضی حصہ د سوره مائده د حدیبیه په سفر کې نازله شوی ده نو د دین معلومیږي چې دا په اخره کې د سوره مائده سورت چې کوم دی په اخره کې نازل شوی دی اگر چې د ټولو اخیری نه دی خو اخره کې نازل شوی دی دیګ الله پاک جل شانه د سوره مائده او سوره نساء دا په اعتبار د مضامین سره متحد دي څنګه چې سوره بقره او سوره آل عمران پاغه کې ډیر زیات باست اصول شو او د اصول په ضمن کې فروعي احکام بیان شو یعنی توحید رسالت اخرت دا بیان شوی دی په سوره بقره کې او په سوره آل عمران کې او فروعي مسائل چې کوم دي فروعي احکام نو هغه دغه په ضمن کې لګ لګ بیان شوی دي یعنی هغه د الله وحدانیت ته د نبی علیه السلام د رسالت اثبات ته دا به ډیر بیان شوی دي سوره بقره کې او په سوره آل عمران کې نو سوره بقره او سوره آل عمران د مضامینو په اعتبار سره متحد دي یو شانتي دي او سوره نساء او سوره مائده دا دواړه هم د مضامینو په اعتبار سره یو شان دي څه مطلب په دې کې زیات احکامات فروعي احکام بیان شوي دي او ضمني طور په دې کې چې کوم دي اصول بیان شوي دي توحید او رسالت او دغه رنګ په سوره نساء کې اصول چې کوم دي په ضمن کې بیان شوي دي او فروعي احکام پکې ډیر زیات بیان شوي دي نو دې کې د حقوق العباد ذکر ډیر دي د مور پلار حقوق د اولاد حقوق د ښځې او د خاوند حقوق دا ټول چې کوم دي په سوره مائده کې چې کوم دي را روان دي نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ته خطاب کوي اوفو تاسو پورا کوي بالعقود خپل عقدونه خپل معاهده وی چې عقد عقود دا په معنا د عهود سره ځکه چې دا عقود دا جمع د عقد ده او عقد غوټي ته ویل شي تړلو ته ویل شي نو چې دوه کسان په منځ کې کوم خبره کوي معاهده کوي نو دی په یو خبره باندې غوټه ورکی په
په یو خبره باندې غوټه ورکی نو دا عقود جمع د عقد شو او عقود چې کله جمع د عقد شو نو معاهده کې عقدي ای کې غوټي موږ چې سره واده کوم نو په یو خبره باندې غوټه ورکو نو گویا چې دا عقود په معنی د عهود سره شو نو الله پاک فرمایي چې ایها الذین آمنو ای ایمان والو اوفو تاسو پورا کئ بالعقود خپل عهدونه امام جساس رحمت الله علیه فرمایي چې عقد یا عهد د دوو کسانو یا د دوو جماعتونو په منځ کې د دوو کسانو او د دوو جماعتونو په منځ کې په یو را روانه زمانه کې په یو خبره باندې فیصله کول او په هغې باندې متفق کېدلو ته چې کوم دی عهد او معاهده ویلی شي مونږ ورته چې کوم دی معاهده وایو معاهده اوس دلته کې الله فرمایي چې اوفو بالعقود تاسو وعدې معاهدې پوره کړئ وی د دې نه کومې وعدې او معاهدې مراد دي نو دې کې مختلف تفسیرونه دي یو تفسیر پکې دا دی چې د دې نه مراد د الله پاک جل جلاله چې کله د بندګانو نه د خپل طاعت او د فرمان بردارۍ او د ایمان په باره کې کوم وعده اغستې ده نو هغه وعده ته مراد ده چې هغه معاهده موږ د الله سره کړله ځکه الله پاک جل شانه د حضرت آدم علیه السلام د شانه ټول انسانان د سرو میرګو په شکل کې پیدا کړل ټول روحونه پیدا کړل تر قیامت پورې چې کم انسانان نه دي راغلي هغې ارواح هم الله پیدا کړي او بیا دې وعده واغسته الست بربکم زه ستاسو رب یم نو ټول وی قالو بلا ټول وی انت ربنا بېشک الله ته زمونږ رب نو د دې ټولو ارواحونه وعده اغستې ده نو مفسرین وایي چې د دې نه هغه وعده مراد ده چې هغه د الله هغه وعده پوره کوي د الله سره تاسو چې کومه د ایمان وعده کړې وه د نیکو اعمالو وعده مو سره کړې وه نو هغه ته مراد ده او بعضې مفسرین وایي چې الله پاک جل جلاله خپل نازل شوي احکام حلال او حرام چې حلال به کوئ او د حرامو نه به ځان ساتئ د دې متعلق وعده الله پاک قرآن کې د انسانانو خپلو بندګانو نه اغستې ده نو بعضې مفسرین وایي دا ته مراد ده او بعضې مفسرین وایي چې خلک د یو بل سره کمې وعدې کوي کمې معاهدې کوي کمې وعدې کوي نو دا ته مراد دي بهر حال په دې ټولو کې هیڅ قسمه چې کوم دی څه تفاوت او تضاد نشته دی ټول دې چې کوم دی مراد کېدلی شي د دې وجې نه امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه فرمایي چې د معاهداتو څومره قسمونه دي څومره نو دا ټول چې کوم دی د دې لفظ د لاندې راغلي دي خو د الله سره واده ده نو د دې پوره کول واجب دي او کنه الله پاک چې کوم دی د حرام او د حلالو کوم واده اغستې ده نو د دې پوره کول واجب دي او که د بندګانو سره کوم واده کیږي د دې پوره کول واجب دي په شرط دی چې دغه معاهده او دا واده دا جایز دي د حرام څیز نه وي د دې وجې امام راغب اصفهاني رحمه الله فرمایي چې څومره قسمونه دي نو هغه ټول د دې لفظ لاندې داخل دي خو ابتدایي 3 قسمونه دي یو دا چې د الله سره مونږ واده کړی دی یو قسم دا دی دوی قسم دا دی چې انسان د خپل ځان سره واده کوي څه مطلب انسان قسم وخوري زه به دا کار کوم یا یو انسان نظر اومني منښته وکړي چې کو زما دا کار وشو نو زه به دوره نفل رکعتونه نفل کوم دوره صدقه به ورکوم نظر اومني نو دا انسان د خپل ځان سره چې کوم دی واده کوي د خپل نفس سره نو دا دویم قسم دی او دریم قسم دا دی چې یو انسان د بل انسان سره واده کوي یو انسان د بل انسان سره نو کو یو انسان د بل انسان سره واده کوي دا کو یو جماعت ته بل جماعت سره او که د حکومتونو په توګه باندې د یو بل سره معاهدې کوي دا ټولې د دې نه مراد دي او د دې ټولو پوره کول واجب دي خو په دې شرط سره چې دا معاهدې او دا وعدې جایز وي داسې نه وي چې یار ته به زما رور قتل کړي او زه به ستا رور قتل کړم د دې پوره کول واجب نه دي یا ګناه دي دا هم یو واده ده که نه سړی واده وکړي چې یاره زه به تاله مړی وکړم ته به ماله مړی وکړي دا خو حرام دي ګناه ده دا واده نه چې جایز واده وي نو هغه د حکومت په سطحه باندې او د دوو کسانو په منځ کې د دې پوره کول واجب دي نو فرمایي الله یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اوفو تاسو پوره کړئ بالعقود خپل وعدې خپل معاهدې احلت
حلال کړل شوی دي لکم استاسو د پاره بهیمۃ الانعام بهیمۃ الانعام بهیمه دا غیر ذوی العقول تویل شي هغه څه تویل شي چې هغه کې عقل نه وي عقل پکې نه وي رومبي اطلاق د بهیمه چې کوم دی په هر جاندار باندې کیږي هر یو سالرون کې د چې کوم دی بهیمه ویل شي خو اطلاق په غیر ذوی العقول یعنی کوم څه خبرې نه کوي انسان او پیره دا ذوی العقول دي دینه علاوه چې څومره څیزونه دي زناور چې دا ټول غیر ذوی العقول دي امام شعرانی رحمت الله علیه فرمایي دا غیر ذوی العقول دا معنی نه ده چې دی کې عقل نشته دی ځکه ارشد الله عقل ورکړل ځکه الله فرمایي چې وان من شیء الا یسبح بحمده هر یو څیز د الله تسبیح کوي کو ګټي دي کو ونی دي کو بوټي دي هر یو څیز ته الله عقل ورکړي دي خو انسان ته خو درجه دي په دې عقل کې انسان ته د ټولو نه زیات عقل ورکړي دي د دې وجه نه انسان مکلف دی نو د دې دا معنی نه ده چې کوم څیز غیر ذوی العقول دي کې عقل نشته دی عقل پکې شته دی خو د په خبره باندې انسانان پوهیږي نه نو بهیمه او بعض مفسرین وایي چې بهیمه د څلور خپو زناور ته ویل شي نو الله فرمایي احلت حلال کړل شوی دي لکم استاسو د پاره بهیمۃ چارپایان زناور نو دا لفظ عام کم زناور ټول زناور سپی اومنل شوی دي نو الله خاص کړو بهیمۃ الانعام کورنی زناور انعام دا کورنی زناور ته ویل شي تشبهیمه لفظ عام هر قسم زناور پکې داخلي نو الله فرمایل بهیمۃ الانعام کورنی زناور نو کورنی زناورو کې چې کوم دي اته قسمونه جوړيږي سلور اصولي تور جوړيږي به چې تقسیمانو اته جوړيږي ګډه بیزا غوا اوخ او دا میخه د غوا په جنس کې داخله ده دا د دې قسم نو ټوټل اته قسم شو ګډه ګډوره بیزا پیسو او ورپسې چې کوم دی غوا او غوی او اوخ او اوخه او دا میخه د دې په جنس کې نو دا چې کوم دی دا کورنی زناور الله وی دا تاسو لپاره حلال کړی شي دا حلال دی الا مگر ما هغه یتلا علیکم چې کوم لستلی شي علیکم پتا سو باندې په قران کې در باندې کوم لستلی شي دي د حرام ذکر راغلي دي نو هغه حرام دي هغه به نه خوري ولحم الخنزير د خنزیر غوښه حرامه ده نور چې کوم لستلی شي دي قران مجید کې احکامات الله بیان کړی دي نو هغه به نه خوري چې کوم د حرمت ذکر الله کړی دي نو دا استثناء شو ما یتلا علیکم غیر محل الصید مگر حلال مګنه الصید خکار وانتم حرم په حالت چې تاسو په حالت احرام کې چې کله په حالت احرام کې نو بیا به خکار حلال نه ګڼي کو په حالت احرام کې نه خو په حرم د حدودو کې التم خکار چې کوم نه ناروا دي او یو محرم را ولګېدو او د خکار زناور حلال کو نو دا د در پر جایز نه دي دا حلال نه دي ځکه دې د حلالي اهل نه دي د خکار هم کورنی زناور حلالول شي خو د خکار زناور دا چې کوم نشي حلالول په حالت احرام کې غیر محل الصید مگر حلال مګنه خکار وانتم حرم چې تاسو په حالت احرام کې ان الله بشک الله تعالی يحكم حکم کوي ما د هغه څه یرید چې غواړي الله د هغه څه حکم کوي چې غواړي الله د ټول کائنات خالق مالک دی انسان دا پابند دی مسلمان دا پابند دی او زمون دین د استماویلو چې دی کې دا معتدل دین دی دی کې نه افراط شته دی نه تفرید شته دی موږ نه د مجوسیانو او د آتشپرستو په شان دي دا وایو چې مجوسیان او آتشپرست هغه یو څیز نه خوري هغه دا حلالول دا غیب ګڼي هغه ول یو څیز حلالای آتشپرست او مجوسیان هغه هیڅ چیز به کوم نه حلالای دا ظلم دی گویا دی د الله رب العزت په دی حکم باندې اعتراض کوي چې دا الله پاک الیاذ بالله غلط حکم کړی دی چې تاسو حلال زناور خورئ آتشپرست او مجوسیان د موږ د هغې په شان کار نکو چې یو قسمه زناور نه خورو
بلکې هغه د الله دغه نعمت ناشکری کوي او د گوش خورو په شان دي ارشي مونږ نه خورو لکه څنګه چې چیناواله دي ګنګوټانم خوري سپیمو خوري خنزیرانم خوري الله د ټول کائنات خالق دی او د هر شي خاصیت وته معلوم دی چې کوم سیز الله حلال کړی دی د انسان لپاره پیدامند دی چې کوم سیز الله حرام کړی دی د انسان لپاره نقصان دی د دې وجه الله حرام کړی بای زناور دي سي دي چې هغه انسان اخري هغه کې هغه عادتونه راځي لکه خنزیر دی دا بے غیرت دی نو چې کوم سړی خنزیر خوري ته کې بے غیرتوب راځي د دې وجه نه الله پاک جل شانو خنزیر حرام کړی دی په هر یو کار کې د الله خپل حکمتونه دي او د الله په حکمتونو باندې انسان په هر حکمت انسان نه پوهیږي نو الله فرمایي چې ان الله بشک الله تعالی يحكم حکم کوي ما د هغه سو یرید چې غواړي بس الله د هغه سو حکم کوي چې کوم الله غواړي الله خالق دی الله حکیم ذات دی په هر څه کې حکمت دی په هر څه پوهیږي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والا اوفو تاسو پورا کوي بالعقود خپل معاهده احلت حلال کړل شوی دی لکم تاسو د پاره بهیمه الانعام قرآنی زناور الا مگر ما یتلا علیکم ما مگر هغه یتلا علیکم چې لستل شي په تاسو باندې د حرمت هغه حرام دي غیر محل الصید او مگر حلال مګنه ښکار وانتم حرم چې تاسو په حالت د احرام کې چې په حالت د احرام کې نو ښکار به حلال نه ګڼئ عام حالاتو کې ښکار دا حلال دی ان الله بشک الله تعالی يحكم حکم کوي ما د هغه سو یرید چې غواړي یا ایها الذين امنوا ای ایمان ولو اوفوا تاسو پوره کوي بالعقود خپل معاهده احلت حلال کړل شوی دی لکم تاسو د لپاره بهیمه الانعام قرآنی زناور الا ما یتلا علیکم مگر هغه حلال ندي چې کوم لستل شي په تاسو باندې غیر محل الصید مگر حلال مګنه اخکار وانتم حرم جتاسو په حالت د احرام کې ان الله بشک الله تعالی يحكم حکم دی ما ده سو یرید چې غواړي الله سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك